د حق او د باطل معرکه دا کله نه چې انسان الله تعالی په مخ د ځمکه پیدا کړی دی نو همیشه د حق سره د باطل جګړې وي. هر پیغمبر چې راغلی دی نو داغه متبعین می لیکن زیات مخالفین. وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا، د هر پیغمبر د پاره دشمنانی. د حق آواز چې چرتم پورته شي نو بلا کسان داغه مخالفت کوي. 1,40,000 پیغمبران رب العالمین جل جلاله را لېږلي دي او هغوی ته آسمانی هدایات هم ورکړي، لیکن د هغې باوجود بلا دنیا به د پیغمبر مخالفه وه. تر دې چې یو ورځ کې کافرانو 40 پیغمبران هم شهیدان کړي دي. هغه زمانه کې په یو زمانه کې متعدد پیغمبران هم راتلل. د بیل بیل قوم د پاره به بیل بیل پیغمبرو. د مسجد اقصی په منبر پیغمبران شهیدان شوي دي او د هغې سره د هغې ملګري به هم شهیدان شو. پیغمبران د اوسپنو په ارو اره شوي دي او د اوسپنو په منګزو د هغې غوښې منګز کړي شوي دي. پیغمبر به یې وتړلو او اره به ورته په سر کېښوده چې دا د لا اله الا الله کلمه به نه وې، د پیغمبر په ژبه به دا مبارکه کلمه وه او اره به یې په سر چلېده او هغه به د ژبې نه لا اله الا الله. نیم به یو طرف ته پرېوتو، نیم به بل طرف ته پرېوتو. پیغمبرانو د پیغمبرانو ملګري به یې وتړل او د اوسپنو په منګوزو به یې د هغې نه غوښې جدا کولې د کیمې په شکل کې او د هغې په ژبه به د لا اله الا الله کلمه وه. بلا پیغمبران زکریا علیہ السلام، یحیی علیہ السلام په دې طریقه باندې شهیدان کړي شوي دي. د پیغمبرانو ملګري به په مختلفو عذابونو کې مبتلا وو او بیا د رسول الله مبارک زمانه راله. رسول الله مبارک ته رب العالمین جل جلاله په 40 کال باندې د نبوت تاج په سر باندې کېښودو. د نبوت نه مخکې رسول الله مبارک د تمام عربو په نظر کې ډېر لوی شخصیت و. په پیغمبر علیه السلام باندې به فیصلې کولې، جګړه براله رسول الله مبارک باندې به فیصله کېده. خلکو به خپل امانتونه د رسول الله مبارک سره کېښودل. دی چې د خانه کعبې تعمیر کولو او د حجر اسود د کېښودو وخت راغی نو قومونو جګړه شروع کړه. یو قبیلې وې دا به مونږ ږدو، بل وې دا به مونږ ږدو. قریب و چې لوی جنگ شوی وی، خو خلکو وویل لکه خبره په دې به پرېږدو، سحر چې څوک وختي راغی نو هغه به دا کاڼ ږدي. د ټولو نه مخکې رسول الله مبارک راغی حرم ته. بس نو خلکو وی جاء الامین جاء الامین، امین راغی، صادق راغی. د رسول الله لقب الصادق الامین، الصادق الامین، رښتونه او امین، امانتدار. نو رسول الله مبارک وی او صادر راړی او رسول الله په خپل مبارک لاسو حجر اسود په هغې صادر کې کېښودو او بیا د هرې قبیلې سردار یې راوغوښتو چې سرداران راشئ، ټولو ته وی چې دا صادر ټول ونیسئ. هغه یې هغه کاڼې په صادر کې اوچت کړو، رسول الله خپلو مبارکو لاسو کې په دیوال کې کېښو، جګړې ختمې کړې. نو رسول الله مبارک چې د نبوت دعوه نه وه کړي، د تمامو عربو په نظر کې الصادق الامین، الصادق الامین. او کله چې رسول الله مبارک ته الله تعالی د نبوت تاج په سر کېښودو او د رسالت فریضه ورته حواله کړه او ورته حکم ملاو شو، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اے خوږه پیغمبره خلکو ته د الله تعالی احکام ورسوه. پیغمبر علیہ السلام په 40 کال به غار حرا ته تلو
مکه مکرمه کې یو غر دی هغې ته جبل النور وایي. جبل النور، د دې جبل النور د پاسه یو غار دی هغې ته غار حرا وایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به خپلې بیبي خدیجة الکبرا څه ککوړي مکوړي تیار کړل او رسول الله به ځان سره لغوندې اوبه هم واغېشتې او جبل نور ته به بر اوختو او دغې غار کې به د خدای عبادت کولو. د ابراهیم علیه السلام په طریقو به عبادت کولو. عربو کې د ابراهیم علیه السلام د عبادت طریقې موجودې وي او هغه وخت کې د دغې غار حرا نه خانه کعبه هم ښکارېده. دا بنګلې نه وي لکه نن سبا چې بلا بنګلې دي. د غار حرا نه به هم خانه کعبه ښکارېده او د غار سور نه دا بل غار دی په کوم کې چې رسول الله 3 ورځې او 3 شپې پټو ابوبکر ورسره و او بیا د هغه ځای نه مدینې منورې ته هجرت وکړو نو هغې ته غار سور وایي او هغې غر ته جبل سور وایي. نو رسول الله مبارک به دغه غار حرا ته راتلو او په دې کې به عبادت کولو. یو ورځ رسول الله عبادت کړي چې فرشته رااله او رسول الله مبارک ته وی چې اقرأ. پیغمبر علیه السلام ما انا بقارئ یا لست بقارئ، ما خو لوستل نه دي کړي، ما خو سبق نه دی ویلی. فرشته ورته بیا وایي په دریم دل فرشتې رسول الله مبارک د خپلې سینې سره یو ځای کو او بیا رسول الله مبارک ته وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. دا د رسالت آغاز و. رسول الله مبارک ته د رسالت آغاز او فریضه حواله کړې شوه. پیغمبر علیه السلام کور ته راځي او وحی ډېر دروند شی دی، ډېر دروند شی دی. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله تعالی وحی ته قول ثقیل وایي. یو صحابي وایي چې رسول الله مبارک دا زنګون زما په زنګون پروتو او رسول الله باندې وحی راتله نو قریبه و چې زما زنګون چوره چوره شوی، دومره لوی بوج و. وحی ډېر لوی ثقیل قول دی. رسول الله مبارک کور ته راځي او بیبي خدیجې ته وایي چې زملونی زملونی، ما کمبل کې پټ کئ، ما کمبل کې پټ کئ. پیغمبر علیه السلام باندې داسې تبه راغلي وه چې د سړي ساړه کېږي، بعضې تبې داسې وي چې د سړي ساړه کېږي. او بیا بیبي تپوس کوي چې څه تکلیف دی. پیغمبر علیه السلام وایي دغسې غار حرا کې په عبادت کې وم او یو نوراني فرشته راله او ما ته وی چې اقرأ باسم ربک الذي خلق. ما ورته وی چې ما انا بقارئ یا لست بقارئ، بیا دې سینې سره یو ځای کړم او زه یریږم چېرته زه منډ نشم. بیبي تسلي ورکه کلا والله لا یخزیک الله ابدا، الله به تا رسوا کوي نه، الله تعالی به تا بې مدده نه پرېږدي. انک لتصل الرحمه، تو خود خپل ولو ډېر خیال ساتي. وتکسب المعدوم، د فقیرانو خیال ساتي او د خلکو نه بوجونه پورته کوي. وتعین علی نوائب الحق، تو خود خلکو په هر ځای کې لګیا مدد کې. د کمزوري نه پند پورته کوي، د یتیم په سر لاس کېږدي. ستا نه خو ټولې ښېګڼې خلکو ته منتقله کېږي. تسلي ورکوي. دا ښه بیبي م وایي پوره وزیري، خاوند دې بهر نه خفه راشي، بیبي تسلي ورکوي چې مه خفه کېږه، الله تعالی به خیر کړي، شداید او تکالیف راځي. او بیا بیبي ځي د خپل تره نه تپوس کوي یا د تره د زوی نه. ورقه ابن نوفل کې اختلاف دی چې دا تره دی که د تره زوی دی. هغه د آسماني کتابونو ماهر او ډېر بوډا او کمزور و. هغه ته ځي او ټوله قصه ورته بیانوي او بیا رسول الله مبارک ورته بوځي. ورقه د رسول الله ټوله قصه اوري او بیا ورته وایي ته پیغمبر یې. دا فرشتې به مخکینیو پیغمبرانو ته هم راتلي، خو افسوس دی چې ډېر بوډا یم نو، کاش چې د تکړه او مضبوط وې، ځکه دا خلک به ستا دشمنان کېږي، دی به تا د دې دی نه وباسي. رسول الله وایي او مخرجیهم،
دی به ما وباسي ځکه تمام مکه د رسول الله د امانت د رسول الله د صداقت قائل وه. دته به الصادق الامین وي، الصادق الامین، رښتونه امانتدار. ورقه ورته چاو هر پیغمبر چې راغلی دی هغه خلکو ته د لا اله الا الله کلمه ویلې ده، بیا بلا کسان د هغې مخالف هم شي، خلک بیا د هغې مخالفه شي. کاش بوډایم ورنه که ځوان ویلو نه نصرتک نصرا مؤزرا، ملا تړلی به ما ستا خدمت کولو، زه به ستا خدمتګار وکړم. چنانچه لږې ورځې پس بیا ورقه ابن نوفل وفات شو او رسول الله مبارک ته حکم ملاو شو فاصدع بما تؤمر، اے پیغمبر صفا صفا د توحید دا مسله بیان کا، دا د لا اله الا الله کلمه واوره و خلقو ته. رسول الله مبارک د صفا په غونډۍ خیږي او آواز کوي یا اهل مکه تعالو، اے د مکې خلقو راشئ. او دا د رسول الله مبارک معجزه وه. هغه زمانه کې لوډ سپیکر نو، د رسول الله آواز د مکې لرو لرو ځایونو ته مو رسېدو او تمام اهالیان مکه د مکې خلک راغې چې رسول الله مونږ ته آواز کوي، ځکه دی خو الصادق الامین دی. ټول خلک چې راجمع شو رسول الله مبارک د هغوی نه تپوس کوي چې دا راته وایي هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تاسو زه په دې دومره زمانه کې رښتونه موندلی مو که دروغجن؟ تمام خلق ورته یو جواب ورکو چې جربناک مرارا فما وجدناک الا صادقا و امینا، مونږ بار بار ته آزمایلی، ته رښتونه او ته امینې. جربناک مرارا، مونږ بار بار ستا تجربه کړې ده، ازمیخ مو کړی دی، ته صادق او امینې. رسول الله مبارک ورته فرمایل که زه تاسو ته وایم چې د دې غر نه هغې طرف ته دشمن دی او تاسو ته راځي او تاسو باندې حمله کوي، زما خبره به منوي. ولې به نه منو؟ تا خو په زندګۍ کې په دغه شونډو په دې ژبه چېرته د دروغو ټکې نه ده راړلی. رسول الله مبارک وفرمایل لکه چې د دنیا د دشمن باره کې زه تاسو ته خبر درکم، تاسو زما خبره منئ، زه مو د آخرت د دشمن نه یرومه. شیطان په غلطه سر کړي یئ، دا د خانه کعبې نه ګیر چاپېره چې تاسو 360 بوتان وترولی، دا خو تاسو په خپلو لاسو باندې تراشلي دي او د دی نه تاسو لګیا دی مرادونه غواړئ. الله رب السماوات والارضین دی، چا اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي، دا هغه رب عبادت شروع کوي. ټول خلک مخالفه شو، ټول. او ابو لهب چې د رسول الله تره دی پاسېدو په غوسه کې او ورته ویې تبا لک سائر اليوم الهذا جماعتنا، ډېره سپکه خبره وکړه چې هلاکت تی تاله رتا علمګه دې خبرې دپاره جمع کړي. موږ وې ته به څه خبره کې او مخالفت د رسول الله مبارک شروع شو. ټول خپل خپلوانې مخالف شو. نو ما دا عرض کولو چریم چې یو پیغمبر د حق آواز بلند کړي نو بیا مخالفین هم بلا پیدا کیږي، لیکن رسول الله مبارک باوجود د مخالفتونو نه د حق آواز خلقو ته رسولو. زه په دې رسول الله انفرادي اجتماعي دعوتونه ورکړي دي، ټول مخالفه. رسول الله مبارک دعوت ورکولو خلقو ته. علامه آلوسی را نقل کوي چې یو نوجوان روانو او خلقو ته وی چې خلقو قولوا لا اله الا الله، اے خلقو د لا اله الا الله کلمه وایي. الہ معبود یو د رب العالمین جل جلاله ذات ته. او ورپسې رسته یو بوډا کاڼي په جولۍ کې اغېشتي و، دا مخکنی سړی ویشتو او خلقو ته وی ایها الناس لا تصدقوه، خلقو د خبره مه منئ فانه کذاب. وی ما تپوس کو چې دا مخکنی څوک ته وی دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی، د خلقو ته د هدایت لاره ښیي او دا رستنی ابو لهب دی، د مخالفت کوي. نو د رسول الله مبارک
مخالفت شروع کو تمام قریشی قبیلہ د رسول الله مبارک لګیا د مخالفت کوي د ټولو نه مخکې پر رسول الله مبارک باندې ایمان بی بی خدیجه الکبرى راړو او په سړو کې ابو بکر صدیق او په ځوانانو کې حضرت علی او په غلامانو کې بلال شپږم نمبر عبد الله ابن مسعود به اسلام راړل دي دا یو څو تنه د رسول الله مبارک سره نو ما دا عرض کولو چې چرم د حق آواز بلند شنو مخالفین بیا ډیری لیکن پیغمبران باوجود د مخالفت نه د حق آواز خلکو ته رسي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته په دغه لاره کې بلا تکلیفونه رسیدلي دي رسول الله مبارک فرمایي لقد اوذیت فی الله ما لم یوذ احد دا الله تعالی په لاره کې ما ته بلا اذیتونه را رسیدلي دي چې ما نه مخکینو پیغمبرانو ته دومره اذیتونه نور رسیدلي ولقد خفت فی الله ما لم یخف احد الله تعالی دې آیاتونو کې دغه خبره کوي چې یوازې دا موایي چې بس مونږ د لا اله الا الله کلمه والو بس جنت ته وځو دا ډېر وایي که نه مړه خو بس کلمه مې ویلې ده که نه چې ورته یې مونځ کوولې هلکه د اسلام په مونځ کې ده هلکه روژه ولې نه نیسي ولې د اسلام په روژه کې ده هلکه دا کوه هر یو خبره به درته رد کوي نو اسلام بیا څه ته وایي اسلام وایي څه ته چې ته مونځ نه کوې او اعتراض کوې چې ولې د اسلام په مونځ کې ده چې درته وایي روژه ونیسو ته ولې د اسلام په روژه کې ده هلکه مالدار حج وکولې د اسلام په حج کې ده هلکه ځکه نو اسلام دی څه کې اسلام څه ته وایي خلقو د اسلام نه یو ټوکه جوړه کړې ده الله تعالی وایي احسب الناس آیا خلق دا خیال کوي ان یترکو چې بس دی به جنت ته ځي دی به پرېښودی شي ان یقولو آمنا صرف د آمنا په وینا باندې ما ایمان آورده یم مونږ ایمان راړلی او بس مونږ خو مړه د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلي وهم لا یفتنون او حالانکه دی باندې لا امتحانات نه دي راغلي د دې کلمې په لاره کې د دې اسلام په لاره کې په انسان باندې بلا امتحانات راځي د دې کلمې بلا تقاضاګانې دي هغه ټولې تقاضاګانې به پوره کې او الله تعالی وایي دا سنوي خبره نه ده ولقد فتنا الذين من قبلهم موږ د مخکینو خلکو نه امتحانات اخیستي پیغمبران د اوسپنو پارو اره شوي دي او د اوسپنو په منګوزو منګز شوي دي لیکن هغوی د لا اله الا الله کلمه نه ده پرېښي ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا پس الله تعالی جدا کی رشتونی ولا يعلمن الكاذبين او جدا کی دروغجن امتحان کی پتہ لگی چې رشتونه څوک ته او دروغجن څوک ته د وینې مجنون څوک ته او د پيو مجنون څوک ته امتحان کی پتہ لگی ان الامتحان یکرم الرجل او یوهان امتحان کې د سړی پتہ لگی د یو طالب علم پتہ په امتحان کې لګي چې د امتحان ته تیاری کړو پاس شو که پکې فیل شو زمارونو د ابتدا راسي د حق او د باطل د معرکه جاری ده علماء کرامو هر وخت د حق آواز بلند کړی دی او مخالفینو مخالفت هم کړی دی سر کې خود رسول الله مبارک صرف مشرکانو دشمنانو مکه مکرمه کې مشرکینو د رسول الله مبارک خلاف شروع کړلو تر دې چې د رسول الله د قتل اراده وکړه چې دی وجنو او صلاح وکړه چې د هرې قبیلې نه یو سړی راشي او د شپې به پې حمله وکړو نو د ده خپلوان دومره تکړه نه دي چې د ټولو قبایلو مقابله وکړي او رسول الله مبارک باندې وحی را دي چې زما خوږه پیغمبره اوس ته دا مکه مکرمه پرېږده دا خلق ستا د قتل بنا کوي پیغمبر علیہ السلام ته مخکې نه اطلاع وه چې ته به د دې ځای نه ځې او رسول الله مبارک ابو بکر ته ویلي چې دواړه به یو ځای بیا هجرت کوو ابو بکر صدیق هغې دپاره دوه اوښې تیارې کړې وې ابو بکر مخکې م یو دل د هجرت اراده کړې وه لیکن ابن دغانه کافر ورته وایي چې نه مثلک لا یخرج ولا یخرج تا غوندې یو شریف انسان هغه څوک هم نو باسي هغه منع کو ابن دغانه کافرو
لیکن ابوبکر ډیر لوی شریف د خپل خاندان او د تمام مکی خلکو سره احساناتو، نو کافر وی ته به دا مکه نه پرېږدي. ابوبکر صدیق د خپل کور مخې ته وړوکی غوندې د عبادت دپاره ځای جوړ کړی، په هغې کې به ناستو او د قرآن تلاوت پې کولو او ډېر بهترین قرات یو او خپل هم رقیق القلب و. نو قرآن به چې لوستو جړل به او کافران به چې تېرېدل او د ابوبکر تلاوت پې اورېدو نو هغوی باندې به اثر کېدو، ای به اسلام راړلو. نو هغوی ابن دغه نه ته لاړل چې دا سړی د دې ځای نه تلو، تا واپس کو خبر نه، اخو د کور نه پس په یو ځای کې کور نه بهر یو ځای کې ناست یو چې د قرآن تلاوت کوي، د خلکو په اړه ډېر لوی اثر کوي. ابن دغه نه ورته ووایي چې دا تلاوت دې کور کې کوم، ما تا ته پناه درکړې ده، خلکو ما ته شکایت وکړو. نو ابوبکر صدیق مخکې نه مې اراده کړې وه، خو بیا رسول الله مبارک ورته چې دواړه به یو ځای ځو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شپې نه حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وایي چې زه به ځم او ته زما په کټ به ودرېږې، ځکه چې ما سره د خلکو بلا امانتونه دي او دا امانتونه به ته خلکو ته رسې، دا د پلانکي امانت دی، دا د پلانکي امانت دی. د مکې خلکو تمام امانتونه به رسول الله مبارک سره کېښودل او پیغمبر علیه السلام چې دي ټولو کافرانو د کور نه ګیرا چولې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه آیاتونه وایي او شاهت الوجوه، دا مخونه د سپېره وي، رسول الله ځي او هغه یې نه ویني. رسول الله مبارک لګیا دی ووتو، ابوبکر صدیق یې ځان سره کړلو او شپه په شپه جبل ثور ته لاړل او بره غار دی، هغې غار کې ابوبکر او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پناه ونیوله او مخکې نه دی او کافر سره صلاح کړې وه چې بیا به ته راځې او موږ به مدینې منورې ته رسې. هغه زمانه کې لارې معلومول ډېره ګرانه خبره وه، دا سړکونه نو، ریګستاني علاقه وه. ریګستاني علاقه کې لاره موندل ډېره ګرانه وي. د هغې بل ماهریني، هغې ته عربۍ کې دلیل وایي، خریت هم ورته وایي، رهنما رهبر. هغې به ډېرې پیسې اخېستې او قافله به یې د یو ځای نه بل ځای ته رسوله، ځکه د شګو په علاقه کې لاره هغه ځان ته پټه شي. که په یو لاره سلو خانم تیر شي او لغونې هوا راشي، د اوښانو هغه پلونه ملونه ځان ته وران کړي او دې ځای کې ډېرې تېزې هواګانې چلېږي. اوس هم بعضې موټرې بیا هغې هوا کې ودرېږي، خلک به بره څادر وتړي، زبردسته غټه شګه ده چې هغه شروع شي د موټر دا روغن موغن ځان ته ختم کړي. ډېرې قافلې شګو کې دغسې دفن شوي دي، د شپې نه قافله ودي، هوا چلېږي او دا شګه پې لږه لږه راځي، ثابتې قافلې. نو ابوبکر صدیق او رسول الله مبارک مخکې یو کافر چې هغه د لارو ماهره ورته ویلي و چې ته به مونږ ته لاره ښې او دومره پیسې به درکوو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق هغې غار ته ځي او هغې غار کې بلا سوري و. ابوبکر صدیق هغې کې کاڼي یا چا لړم راونوځي، مار راونوځي، اوږدې کیسې دي، بلکې یو لړم یو مار ابوبکر صدیق په ګوتو وچیچلو او رسول الله آرام کوي او د ابوبکر د سترګو نه اوښکې راځي، د درد د وجې رسول الله چې وکتل ویجي دغسې پیغمبر علیه السلام په مبارک توکاڼي ولګول، هغه درد لاړو. بلکې بعد تاریخ لیکي چې هغه مار وایي چې زه خو د ډېرې مودې راسې دلته ډېر یم چې د رسول الله ملاقات وکړم. د رسول الله د لیدو دپاره دا تمام کائنات منتظرو، د لیل و نهار ګردشونه کېدل. مخکینو پیغمبرانو زیری ورکړي وو. عیسی علیه السلام ویلي وو چې زه تاسو ته مفصل تقریر نه کوم، ځکه زما نه وروسته به فارقلیط راځي. دا فارقلیط معنا احمد، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. رسول الله مبارک به فرمایل انا دعوت ابي ابراهیم، زه د خپل نیکه ابراهیم دعا یم. 4,000 کاله مخکې ابراهیم علیه السلام د خانه کعبې بنیادونه چې پورته کولو د نبي آخر زمان دپاره دعا کړې وه چې خدای زموږ بچو کې یو لوی نبي پیدا کړي. ربنا وبث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، چې ستا د کتاب آیاتونه بللي، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة،
هغه به د قرآن تعلیمات هم ورکوي، شریعت به ورته ښیي، ویزکیهم، او د خلکو د زړونو نه به د کفر او د شرک زنګونه لرکوي، او د توحید په اوبو به پاکوي. او خدای ته غالب او د حکمتونو مالکی. ابراهیم علیه السلام ته دغه رسول الله مبارک ته پاره دعا کوله، او عیسی علیه السلام خپل قوم ته د دې پیغمبر بارکی. نو باقاعده د آسمانونو گردشونه په دې انتظار کې چې نبی آخر زمان به کله راځي. نو بعد تاریخ لیکي چې هغه مار وی چې دغه د ډېرې مودې راسې دلته یم چې دلته به نبی آخر زمان راځي. پیغمبر علیه السلام او ابوبکر دغه غار کې 3 ورځې او 3 شپې وو. د ابوبکر صدیق زوی به تیر ماسخوتن راغی غار ته، او ټول حالات به بیان کړل چې د مکې کافرانو د صلح اوښانو اعلان کړی دی. کچام د محمد علیه الصلاة والسلام سر راړو نو صلح خان به انعام ورکوو، یا که ژوندی ونیولو او رایوستو. صلح خان انعام و. او نن کافران دا صلاح کوي دا صلاح کوي. ټول خبر به د مکې مکرمې راړو، بیا به پښمني کې واپس راغی خپل کور ته. کافرانو به وی جوړې د کور کې شپه کړي، حالانکه هغه به د شپې نه غار کې و. او دارنګې د ابوبکر غلام به ګډې سرولې، ماسوتن کې به ګډې بروخې ګولې، او د هغې نه به پی اولشلو رسول الله مبارک ابوبکر صدیق ته به ورکړل. او کافران چاپېره خوارو چې په کوم ځای کې مونږ به حاصل کو، دا صلح خان انعام به وګټو. او بیا 3 ورځې پس او مغه کافر دي، کافر کم گیا د وادي پوخو خیانت نه کول. ورنه ویلي مو که د دې زمانې مسلمانو، د دې زمانې مسلمان خو مسلمان وجني، جاسوسي کوي. دا ټول افغانستان کې چې کوم دا په لولو مجاهدینو بمونه راځي، دا مسلمانان باقاعده لګیا دي سی ډي کوي. لوگوں نے غمې بیا هغې ځای کې کېږي. نن مسلمان د مسلمان د لاسه لګیا دی، ختمېږي. هغه کافر چاته هم نه وایي. ورنه صلح خان هغه هم ګټلی شو، لیکن هغه لوز کړی چې زه به مدینې منورې ته رسومه. چنانچه هغه رسول الله مبارک ابوبکر صدیق راولي. ما دا عرض کولو چې په مکه مکرمه کې د رسول الله مبارک دشمنی د مشرکین مکه سره وه، او چې مدینه منورې ته رسول الله هجرت کوي. نو مدینه منوره کې یهودو، بنو نذیر، بنو قریظه، بنو قینقاع، او یهود خدا ازل د مسلمانانو دشمنان دي. د منافقانو ډلم را پیدا شوه. عبدالله ابن سبا یهودی اسلام راړو برای نام چې ځان ما مسلمان کم، او د اسلام په نوم به دغه مسلمانانو کې اختلافات لګیا دي چې کوم دنه پیدا کومه. دې ته سبایي فتنه وایي. نو بعد یهودیانو برای نام اسلام راړو، چې موږ به برای نام اسلام راړو، نو د پیغمبر علیه السلام مجلس کې به ناست یو، نو دغه ټولې خبرې به موږ اورو، او بیا به خپلو سردارانو ته هغه خبرې. دا منافق چې که نه دا د سور کافر نه ناکاره. کافر خو بیا هم کافر دی، ته ورته لکه ته د ما دشمن یې، لیکن یو سړی تا سره ناست دي او ځان نه مسلمان جوړ کړی، تسبیح په لاسو کې وي او ذکر او اذکار کوي، او ستا بنیاد وباسي. دې ته مارې آستین وایي، د نستوړي مار، دا ډېر خطرناک. الله تعالی وایي ومن الناس من یقول آمنا بالله. د مدینې په دې خلکو کې داسې خلک هم شته چې هغه آمنا وایي، آمنا بالله وبالیوم الاخر. او الله وایي وما هم بمؤمنین، دا مؤمنان نه دي. یخادعون الله والذین آمنوا، دی په خپل خیال کې خدای ته دوکه ورکوي، حالانکه خدای ته څوک هم دوکه نشي ورکولی. او مؤمنانو ته وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. د مسلمانانو مجلس کې به ناستو، نو ورته به وي چې آمنا، موږ خو ایمان راوړلی دی، موږ خو ستاسو ملګري یو، تاسو سره یو ځای مونځ کوو. دا تسبیح نه ګورئ، 100 تسبیح د موږ لاسو کې دي. او اذا خلوا الى شیاطینهم، کله چې خپلو سردارانو ته ورشي، قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. موږ خو مسلمانانو سره ټوکې کوو. ساده خلک ته موږ ورته آمنا وایو، بس هغوی د موږ ملګري په آمنا باندې هغوی. نو ما دا عرض کولو چې کله حق راغلی دی، نو باطل ورته مقابلې ته ولاړ دی. اوس هم په دنیا کې د حق او د باطل معرکه ده.
عبدالله ابن سبا دومره لوی اختلافات پیدا کړل، دومره لوی اختلافات چې د هغه د فتنې د وجې نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جمعات ته راځي د سحر مونځ ته، او یو ظالم په خنجر ولي. حضرت عمر الله اکبر وی چې دی وخت کې په خنجر خلکو د الله اکبر آواز واورید او نورې بیا سوانه اورېدو، په خنجر یې ویشته او ډېر خطرناک زخم. او حضرت عمر بے ہوش را پریوتو، خلکو کور ته بوتلو، دارو یې ورکوله، دارو به ټول د هغې زخم نه بار وتل، خېټه یې ورته شلولې وه. چې بیداره به شو، خلکو ورته یې مونځ خو درېده کړی د مونځ نیت به یې وکړو، بیا به بې هوشه شو او وی به ان هم امورکم عندي الصلات، مونځ په ټولو کارونو کې لوی هم د نیت په وتړل، خو بیا به بې هوشه شو. او خپل بچی عبدالله ته ووی چې زما مرګ خو قریب دی، خو بیبي ته ورشه درخواست وکړه. که ما ته د رسول الله مبارک په خوا کې د قبر د پاره ځای راکړي، نو دا به زما دپاره ډېر لوی سعادت وي. د رسول الله مبارک د قبر سره خوا کې د ابوبکر صدیق قبر دی، د پیغمبر علیه السلام د قدمونو سره د ابوبکر صدیق سر مبارک برابر دی. او بل ځای و که دا ما ته ورشه ورته. عبدالله د حضرت عمر زوی دی، هغه ورغی بیبي ته چې دا داجي خدا مطالبه ده او درخواست کوي. بیبي وی دا دی خو ما ځان ته ساتلی و، خو چې حضرت عمر وایي نو زه ایثار او قرباني کومه، دا ځای ما هغه ته ورکو، ورشه داجي ته دې دا ووایه. عبدالله ابن عمر راځي داجي ته وایي داجي بیبي هغه ځای تا ته وبخلو. حضرت عمر بیا خپل بچي ته وایي بچی اوس خو زه ژوندی یم، د ژوندي سترګې بیلې وي چې مړ شي بیا لږ فرق راشي، نو زما د مرګ نه پس بیا ورشه، بیا ورشه که د بیبي خوښه وي. هغه بیا راغی وی نه بس ما چې هغه ځای هغه ته بخلی دی. بهرحال ما دا عرض کولو د حضرت عمر شهادت وشو، د هغې نه پس بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلیفه کېږي، او د هغې ابتدایي زمانه هم ډېر په امن سره وه. خو دغه منافقینو کوششونه کولو چې په کومه طریقې سره دی مونږ شهید کړو، دا لوی لوی داستانونه دي. او بیا حضرت عثمان هم شهید کېږي. مخالفین راځي د حضرت عثمان د کور نه ګیره اچوي، او صحابه راځي چې مونږ ته حکم را چې مونږ دی سره جنګ وکړو. حضرت عثمان وی زه خپلې وینې د مسلمان په وینه باندې نه رنګومه، زه چې مظلوم مړ شم دا خیر، لیکن جنگ نه خوښوم چې د رسول الله په دې مبارک ځای کې د جنګ وکړم، زه جنگ نه کوم. او د قرآن تلاوت کول او بدقسمته ظالمان رالل او حضرت عثمان شهید کو. د قرآن مجید په دې آیت فسیکفیکهم الله د حضرت عثمان د شهادت وینه چې کوم دنه توش، او د هغې نه وروسته بیا فتنې شروع شولې، فتنې شروع شوې، بیا فتنې بندې شوي نه دي. الله اکبر. بیا صحابو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلیفه کو، دغه خلافت و بیا د هغې نه پس د حضرت علی په زمانه کې خلافات نورم دغه یهودو چې برای نام مسلمانان شي اوس هغه زیات کو، حب علی علی ناره والا، او مطالبه کوله چې د حضرت عثمان د قاتلینو نه بدل غشتل پکار دی قصاص. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ما ته لږه موقع راکړئ چې د حکومت خپې مضبوطی شي، بیا به یقینا د قاتلانو نه مونږ انتقام والو اوږدي قصې دي. نو ما دا عرض کولو چې همیشه د حق او د باطل هغه معرکې وي، مسلمان دی همیشه د حق هغه طرف ته کېږي. ډېرو صحابو بیا پریشان و چې خدای دا به څه کېږي، د فتنو آغاز شوی دی. او بیا د حضرت معاویه او د حضرت علی میاس کې څه اختلافات و، لیکن بیا هم صحابو د هغې اختلافات په اجتهاد باندې مبني و. مونږ به تمامو صحابو ته د ادب او د توقیر په نظر باندې ګورو، ځکه الصحابة كلهم عدول، صحابه ټول عدول دي. صحابو کې دوه ډلې شوې، بعضې به د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د قاتلانو نه انتقام اخیستل پکار دی، هغه قصاص کول پکار دی، ځکه د حضرت عثمان شهادت دا ډېر مظلومانه شهادت دی. او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ملګرو حضرت علی وی چې لږ پرېږدئ چې د حکومت
بنیادونه مضبوط شي نو بیا به د هغې نه انتقام والو. دې دوران کې دوه جنګونه هم شوي دي، یو جنگ صفین مشهور جنگ دی او بل جنگ جمل. جنگ جمل کې روغه وشوه، یو طرف ته بیبي ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وا او حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ او صحابہ، او بل طرف ته حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او میز کې صحابه روغه وکړه چې بالکل زموږ روغه ده. او دغه قاتلان د حضرت عثمان هغه وی دغه روغه کول شو، بیا خو زموږ نمبر دی، موږ بیا قصاص کیږو. حالانکه روغه شوي وه، عهد و پیمان شو. او دغه منافقینو قاتلانو د عثمان په شپه کې صلاح وکړه چې هلکه پېشمنۍ شي، نو څه کسان د ام المؤمنین طرف ته ورشئ او څه د حضرت او یو بل باندې غشي شروع کوي. پېشمنۍ کې غشي شروع شو. بیبي م حیرانه ده چې زما خو د حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره د صلح باقاعده کاغذ موجود دی، حضرت علی وی صلح شوي ده، دا څه چل دی؟ او غشي شروع شو او د جانبینو نه جنگ شروع شو. 10,000 صحابه شهیدان شو. منافقان داسې کار کوي، تا تریاقه دراقه ورده شود، مارګوزیده مرده شود. او ډېر لوی نقصان او تلف په دغه جنگ کې مسلمانانو ته ورسېدو. همیشه دپاره منافقین هغه غواړي دا چې حق برقرار نشي او خپې د هغې مضبوطي نشي. او د هغې نه رستو بیا د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خلافت ته حضرت حسن حسین باقاعده د معاویه په لاسو بیعت وکړلو چې موږ ستا د خلافت وفادار یو. او دا ټوله قصه د حضرت حسن په لاس باندې وشوله. او رسول الله پیشنګویي کړې وه چې دا زما بچی سردار دی او د ده په لاس به د مسلمانانو دو جماعتونو کې مصالحت کیږي. نو حضرت حسن د حضرت معاویه په لاسو باندې بیعت وکړو، جګړې چې کوم دنو هغه ختمې شولې. او دا بیا د حضرت معاویه په لښکرو کې دې دواړو بلا جهادونه کړي دي. حضرت حسن حسین د حضرت معاویه د خلافت ما تحت په بلا جنگونو کې ډېرې عظیمې کارنامې کړي دي. او بیا حضرت معاویه د مرګ په وخت کې خپل زوی خلیفه کو یزید. نو په دې باندې بعد صحابه خفه شول چې دا حکومت خو شخصي شی نه دی، دا خو د تقوا او د قابلیت په اساس باندې ټول مسلمانان چې یو ځای شي او یو خلیفه منتخب کړي نو هغه ښه وي. دا خو به یو شخصي حکومت یار یو سړی به ځي او د هغه نه پس به د هغه زوی بس خلیفه کېږي. نو بعضې صحابه خو یو یک طرفه شو بالکل چې یاره دې خلافاتو کې موږ لاس نالو. او بعضې د یزید په لاس باندې دې وجې نه بیعت وکړو چې یاره اکثر فوجونه ده سره دي او کوچ پوچه خلاف کوي، نو مسلمانانو منځ کې افراط تفریح او تشتت او جنگ به راشي. او حضرت حسین خو انکار وکړو چې زه د یزید په لاس باندې بیعت نه کوم، ځکه د یزید باره کې بعضې خبرې داسې وي چې هغه د شریعت د چوکاټ نه بهر وي. او دارنګې عبدالله ابن زبیر هم مخالفت وکړو چې موږ د ده په لاس باندې بیعت نه کوو. حضرت حسین او ابن زبیر دواړو د مدینې منورې نه گویا هجرت وکړو، لاړل مکې مکرمې ته، والته بلا ملګري. او بیا د هغې نه پس یو لوی خلاف چې کوم دنو شروع شو، منافقانو ته موقع میلاو شوه. منافقانو خو اور بل کو چې د مسلمانانو منځ کې دغه شر او زیات منافقان د عراق په دغه علاقو کې وو. هغه هم دا غوښته چې د مسلمانانو منځ کې سم یو لوی جنگ شروع شي. چنانچې د عراق خلکو د کوفې خلکو خطونه شروع کړل. هغوی ته پته ولګېده چې حضرت حسین د مدینې منورې نه تللی د مکې مکرمې ته. خطونه شروع کړل چې دلته راشه، دا ځمکه تا دپاره مفیده ده، دا خلک ستا د پلار او ستا ډېر تابعدار دی او داسې دي او داسې دي او داسې دي. خطونو د پاسه به خطونه راتلل او قاصدانو د پاسه به قاصدان چې کوم دنو هغه راتلل. وعلى کل حال مخکې تفصیلات په بیا بیان کم. همیشه د هغه وخت نه چې مسلمانانو کې دغه اور بل شوی نو دا اور لا تر اوسه پورې مړ نه دی. په دغه ورځو کې بعضې خلک د صحابو بد وی او بعضې خلک په تیش کې راشي
صحابه كلهم عدول. د صحابه بارک یو لفظ ویلم دا مناسب ندی. الله تعالی قرآن مجید کې د صحابه تعریف کوي. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. صحابه تعریف زه پدې د صحابه تعریف. اور رسول الله فرمایي الله الله فی اصحابی، دا الله نو یریږي دا الله نه. زما د صحابه بارکی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، زمانه پس صحابه د کنزلو نه مگر روي چې کندل او بدر ورته کوي. فمن احبهم فبحبي احبهم، څوک چې د صحابه سره مینه ساتي دا به ځکه ساتي چې ما سره به مینه. صحابه زما ملګري دي. ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، څوک چې زما د صحابه سره بغض او دشمنی کوي دا به دې وجه نه ساتي چې ما سره به دشمنی وي. نو د صحابه ډیر لوی مقام دی، ډیر لوی مقام. نو د صحابه بارکه حضرت معاویه من کبار الصحابه د لوی صحابي دی. رسول الله مبارک ورته دعا کړی دا اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، خدای دې هادي او مهدي کې او د په ذریعہ بلا خلق ته د هدایت هغه لار نصیب کړي. پاتې شو یزید. یقینا د یزید بعد خبرې هغه نامناسبه دي، لیکن بیا اهل سنت وایي چې لعنت په نه لګي. اخون درویزه وایي لعنت مکړه په یزید چې لریکس شي بعید. ټیک ته غلطۍ تی شوي دي، لیکن ملعون ورته مو آیا. او دا خبرې چې کمدنو تازه کوم د صحابه بارکې ډېر د ادب او ډېر د توقیر کلمات چې کمدنو استعمالوه. بعد خلق حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ته بدر دوی، ډېر خلق ابو بکر صدیق ته بدر دوی، عمر فاروق ته بدر دوی. زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي ثلاثه من الایمان، د ایمان درې نښې دي ان تفضل الشیخین وتحب الختنین والمسح على الخفین. د ایمان درې نښې دي. شیخین به افضل الصحابه مني. شیخین نه مراد ابو بکر صدیق او عمر فاروق ته د افضل الصحابه مني، بلکې د ابو بکر د صحابیت منکر ائمه اربعه وایي چې کافر دی. څوک چې وایي ابو بکر صحابي نه دی هغه پنست قرآن باندې کافر دی. ځکه قرآن مجید کې راځي اذ یقول لصاحبه لا تحزن. په غار حرا کې ابو بکر د رسول الله مبارک سره او کافران تر غاره پوری دي. هغه د پل ماهر او په پل پسې لاړل چې دا پل خو تر دې راغلی دی. او رسول الله مبارک ابو بکر په غار کې دی. ابو بکر ورته روغوندي وي چې کافران خو راغلي دي، قدمونه هغه دي ښکاري. رسول الله ورته لا تحزن، غم مه کوه، ان الله معنا، الله مونږ سره دی. نو هلته راځي یقول لصاحبه، رسول الله مبارک خپل ملګري ته وایي. نو د ابو بکر صحابیت په نص قرآن ثابت دی لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. کافرانو ته خدای دا توفیق ورنکړو چې داسې سرخ کته کړی وي او کتلی وي. دغه د غار په خولې کونترې په هغو باندې ناسته وه او عنکبوت هغه خپل تنسته کړي وه. وې که ننوتی وه د عنکبوت دا تارونه به ټول شلېدلي وو، هغه یې سر هم ښکته نه کړلو. که سر یې ښکته کړی وه رسول الله مبارک به هم کتلی ابوبکر صدیق هم، لیکن الله هغوی نه دا توفیق لرې کړو. نو رسول الله مبارک ابو بکر ته وی لا تحزن، غم مه کوه، ان الله معنا، خدای مونږ سره دی. نو د ابو بکر د صحابیت منکر قطعي کافر دی. او حضرت عمر تعریف کوي رسول الله مبارک واشدهم فی امر الله عمر. عمر په دین کې د ټولو نه کلک او مضبوط دی. نو دا دوه صحابه دا به افضل الصحابه مني. او وتحب الختنین، د رسول الله د زمانو سره به محبت ساتي. د رسول الله یو زوم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دی او بل زوم حضرت علی دی. د دې دواړو سره به مینه ساتي. او دریم شی په موضوع باندې به مسه کوي. ډېر خلک په موضوع مسه نه مني. نو دا د ایمان نښې دي. الله تعالی دې ستاسو زموږونو کې د صحابو توقیر او عظمت پیدا کړي. او دعا وکړئ چې الله تعالی مسلمانان په دغه محرم کې د جګړو د اختلافاتو نه بچ کړي او دره دې الله تعالی په امن سره تېرې کړي. په دغه ورځو کې اختلافات شروع شي، ډزونه او
نو ډیر اخلاص سره دعا وکړئ چې الله تعالی د پاکستان حافظ او ناصر شي. د پاکستان حالات یقینا دیګرګون دي، مصیبتونه دي، هغه طرف نه اندوان لګیا دی، سر را پورته کوي. خدای پاکستان صحیح مانو کې پاکستان کې په دغه ملک د اسلام رڼاګانې راولي. دا یو مضبوط مملکت کې پاکستان نن تمامه دنیا کې مضبوط ملک دی. د تمام اسلامي ملکونو نظر په پاکستان دی چې دا یو ټیمي طاقت دی. امریکا او کافران غواړي چې دا ملک وران کې او دا ټیمي طاقت لري کې. پروردگار پاکستان صحیح مانو کې پاکستان کې مضبوطی کې مستحکمی کې او څوک چې د پاکستان دا نقشه دنیا نه رکول غواړي هغه تباہ او برباد کې. دا ملک په اسلام باندې مضبوط کې، په قرآنی تعلیماتو باندې مضبوط کې. په دغه ملک کې یا رب العالمین امن راولي، په دغه ملک کې سکون راولي، په دغه ملک کې ارزانی راولي. دغه ملک ته تمام فتنو محنو آفات او آحاتو نه بچ کې او تمام دنیا کې د اسلام جنډې ودرې. افغانستان کې مولا زر تر طالبانو اسلامی حکومت قائم کی، په عراق کې د مسلمانانو اسلامی حکومت قائم کی، په کشمیر کې، په فلسطین کې، په بیروت کې، په لبنان کې، په صومال کې، په برما کې ځای په ځای مسلمانانو باندې ظلمونه کیږي. خدای د رسول الله دا مظلومه امت د ظالمانو د ظلم او ستم نه په نجات کې. بیمارانو تم دعا وکړئ چې الله تعالی د تمام اهل اسلامو چې څومره بیماران دي که په کورونو کې دي که په هسپتالونو کې، خدای صحتونه عافیتونه نصیب کړي. آفات او آحات فتن او محنو نه موږ او تمام اسلامي بلاد محفوظ کړي. د رسول الله مبارک جنډې لاندې موږ جمع کړي. داغه د مبارک الله سره د حوض کوثر به مناسبه کړي. خدای د ایمان نعمت مناسبه کړي، د ایمان د زوال مو ساتي، د ځن کدن په وخت کې مو د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه نصیبه کړي. د قبر د عذاب نه منجات نصیبه کړي، د قیامت پر ورځ مو د رسوایی نه وساتي. وصلی الله تعالی على اشرف رسله وخاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاہرین. الکوستے ہوئے آپ مناسب سمجھے تو اردو میں بیان فرمائیں. مجھے پتہ نہیں تھا ورنہ میں اردو میں خطاب کر لیتا. بہرحال چونکہ اکثریت یہاں سب ان لوگوں کی ہے جو پشتو بولنے والے ہیں، اسی لیے اگر پہلے سے مجھے معلوم ہوتا تو میں اردو میں، اسی لیے میں معذرت خواہ ہوں. الحمد لله